په ټرای نیشن سیریز کې پاکستان زیمبابوے ته یو ډیر غټ شکست ورکو. پاکستان زیمبابوے له په 69 رنزونو باندې شکست ورکو. ټرای نیشن سیریز کې د پاکستان او زیمبابوے چې کم میچ شوی د هغه په مکمل سکور کارډ باندې خبره کو. د پاکستان تر طرفه په بیټینګ کې فخر زمان ډیر خپل بیټینګ کو 10 بال 27 رنزونه. صاحبزاده فرحان ډیر زبردست بیټینګ کو. یو ځل بیا په 41 بالونو باندې 63 رنزونه. بابر اعظم ډیر خپل بیټینګ کو. بابر اعظم چونکه سٹارټ کې سلو سټرایک ریټ سره لګیو خو په آخر کې هم پل سټرایک ریټ ایکسیلریټ کو اور پاکستان ته یو خو ټوټل کې اهم کردار ادا کو. په بالینګ کې د پاکستان تر طرف عثمان طارق آوټسټینډینګ بالینګ کړی دی. په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بنگلاديش زیمبابوے څنګه میچ بایلو په هغه هم ډیټیل سره خبره کو. بنگلاديش مخلي تراغل سټیم چې دا ویډیو ریکارډ کوم د پاکستان او د بنگلاديش په ایمرجنګ ایشیا کپ کې چې کوم فائنل له سوپر اور ته خبره لاړه نو سوپر اور شروع کېدو نو هغه ټایم ماویزه بریک ته نو په دې ټاپک باندې به ویډیو جوړه کو. پاکستان ورسز زیمبابوے دا غي په سکور کارډ باندې بتاو سره اپډیټ شریک کما. پاکستان اور زیمبابوے په ټرای نیشن سیریز کې میچ چې دا میچ ته پاکستان وګټلو اور په دې میچ کې پاکستان جوړ کړو 195 رنزونه 15 کلاډیان اوټ او شل اور مکمل وخلیو جی. پاکستان طرف صاحبزاده فرحان 41 بال 63 رنزونه 3 چکی سلور چوکی زبردست اننګ اور صاحبزاده فرحان ریکارډ هم جوړ کو چې په 2025 کې دغه 105 چکی شوي. په کلندر ایئر کې 105 چکی په ایشین بیټرانو کې چام نه دیوالی د 100 نه کم چکی لګیدلی د انډیا ویرات کوهلی روهت شرما دی وخلی دي خو 100 چکی چانوي وخلی چې ایشین بیټرز کې دا ریکارډ هم صاحبزاده په خپل نوم باندې کو. سایم ایوب یو ځل بیا ناکام شوی 8 بال 13 رنزونه. بابر اعظم 52 بال 74 رنزونه. فهیم اشرف 4 بال 3. فهیم اشرف رامخ کې کو هیټینګ د پاره خو ناکام شو رن اوټ شو. محمد نواز 4 بال 4. سلمان آغا 2 بال 1 او فخر زمان 10 بال 27. فخر زمان په اخر کې آوټسټینډینګ بیټینګ کو په 10 بال 27 رنزونه. د زیمبابوے له طرف نگراوا 4 اور 34 یو وکټه. ټینوټینډا 3 اور 20 وکټ. یومنا بریډ ایونز 4 اور 59 ډیر زیات خطرناک بالنګ کړی دی. 4 اور کې 59 رنزونه یو وکټه. ویلنګټن مسکرزا 4 اور 27 وکټ. یومنا د اکانومي لحاظ سره ښه بالنګ کړی دی. ریان برل 1 اور 11 وکټ. یومنا رضا سکندر رضا کپتان سے 4 اور 39 اور 2 وکټ. د وکټ لحاظ سره سکندر رضا ښه بالنګ کړی او د اکانومي لحاظ سره ښه بالنګ ټینوټینډا کړی دی جی. حق بیا را شومونګه د زیمبابوے بیټینګ وګورو. زیمبابوے 195 رنزونو چې سکولو پسې 126 رنزونه جوړ کړي دي او ټول ټیم په 19 اورونو کې اوټ شوی دی. زیمبابوے سره اوپنران یو ځل بیا ناکامه. برین بینټ 5 بال 9 رنزونه. مرومانی 5 بال 4. برینڈن ٹیلر 8 بال 8. سکندر رضا 18 بال 23. ریان برل 49 بال 67 چې دا نټ اوټم پاتې شوی دی. اخره پورې دی ولاړ سکور د زیات کړي ټول بیټسمنانو کې. منیونګا 7 بال 1. تشنګا 1 بال 0. ویلنګټن 1 بال 0. بریډ ایونز 6 بال 2. ټینوټینډا 10 بال 3. نگراوا 5 بال 5. د پاکستان د طرف نسیم شاه 4 اور 31 یو وکټه. محمد وسیم جونیئر 4 اور 25 یو وکټه. فهیم اشرف 3 اور 30 یو وکټه. محمد نواز 4 اور 21 2 وکټ خپل بالنګ. خو عثمان طارق حد بالنګ کړی دی 4 اور کې 18 رنزونه اور سلور وکټ تر لاسو کړی دی اور یو اور پکې میډن هم وکړی دی. نو د عثمان طارق په دې میچ کې هیټریک هم ریکارډ شوی دی. نو په دې میچ کې زیمبابوے ته پاکستان په 69 رنزونو باندې یو غټ شکست ورکو اور دا میچ په خپل نوم باندې کو. دا ټرای نیشن سیریز ته د میچ ګټلو سره د پاکستان لوبډاله فائنل ته کوالیفای شو. اوس فایټ د زیمبابوے اور د سریلانکا پاتې دی. ګورو چې زیمبابوے اور سریلانکا کې کومه لوبډاله فائنل ته کوالیفای کیږي.